د حافظ ګل بهادر ګروپ چې کوم دی د دې نوم دی شورای مجاهدین. دا په 2001 کې قایم شو. زه د هغه ګروپ خبره کوم چې تاسو ته لږ معلومات درکمه په کوم باندې چې حمله شوې ده پرون ایر سټرایکس شوي دي کمانډو اکشن شوی دی د پاکستان د طرفه په 15 ځایونو باندې دغه حملې شوې دي د پاکستان د طرف نه په اول ځل باندې رسمي تور د پاکستان د غي ذمہواری قبول کړم د هغه فوټیجز چې کوم دي هغه راغلي هم دي د ډیرو خلکو د وجلې اطلاعات هم دي پکې. دا په 2001 کې د شورا مجاهدین په نوم باندې دغه ګروپ چې کوم دی هغه جوړ کو. حافظ ګل بهادر صاحب سینیر کمانډر دی د نیک محمد د لیول. بیا په 2002 کې چې کوم د سی آی کوم راپورټ راغلی او د هغې تر مخه د دغه ګروپ په شمالي وزیرستان کې جنوبي وزیرستان کې چې کوم اهلکارو یا کارکنانو یا واریرزو د هغې تعداد شو هغه 4000 د ډېر غټ قوت دی. په هغه حساب کې په 2001 کې چې کله تحریک طالبان پاکستان بیت الله محسود جوړ کو نو د دوی په منځ کې یو اتحاد شو. دغه اتحاد په نتیجه کې ګل بهادر صاحب چې دی د شمالي وزیرستان د امیر په حیثیت باندې ورکړی شو. هغه به هلته کې عملیات کوله. په دغه دوران کې د پاکستانی اسټبلشمنټ چې موږ ته فوج وایو او هغه چونکې په دغه وخت کې خیبر پښتونخوا چې د هغه د پاټا په نوم باندې د قبایلي عدالت چې هغه په خیبر پښتونخوا کې نه شامل شو بلکې پاټا و د هغې انتظامي معاملات چې دي ډېر ګډ وډ وو. زیات څیزونه چې کوم دي هغه به ملیټري اسټبلشمنټ هغې به ډیل کوله. بیا د 9 مۍ دغه چې کوم دی 11 واقعه هم شوې وه. د هغې په تناظر کې بیا د پاکستان د اسټبلشمنټ او د حافظ ګل بهادر په منځ کې چې دی بعضې رسمي او غیر رسمي معاهدې وشوې. په 2014 کې معاملات هغه ټایم کې خراب شو چې کله اپریشن ضرب ابس چې دی چې هغه په وزیرستان کې لانچ کړی شو. د هغې ډېر وسیع مقاصدو او د هغې په نتیجه کې د بعضې خلک چې کوم دي هغه په ګرفت کې رالل. دغه اپریشن د زیات مخالف شو. د هغې نه بعد په فرست ټایم چې دی بلکې په دریم ټایم باندې د په ډېر غټ تعداد کې خودکش چې کوم دي هغه برتي کړله. په 2022 کې بیا چې کله د عمران خان صاحب او د فیض حمید صاحب د قیادت لاندې د تحریک طالبان پاکستان سمیت د نورو ګروپونو سره مذاکرات شروع شو. د هغې په نتیجه کې بیا د یوې معاهدې لاندې چې د جنګ بندي هم وکړه او د هغې نه بعد دوی بالکل په بغاوت او مزاحمت باندې آماده شو. او دې ټایم کې چې کوم اطلاعات دي هغه دا دي چې کوم حقاني نیټورک دی دا ګروپ همیشه حافظ ګل بهادر ګروپ چې د حقاني نیټورک سره همیشه ډېر نږدې پاتې شوی دی. ویلی کېږي دا چې دا د هغې په وینا باندې په دغه خپل حملو کې چې دی شدت یې راوستی دی.